معزز صافی حضرات، آج پشاور سٹی میٹروپولیٹن کے منتخب صدر حاجی عمر خطاب، اس کی کابینہ، ہمارے ساتھ صوبائی سینئر نیب صدر سید افشا صاحب بھی بیٹھے ہیں، جتنے پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں، الیکٹڈ چیئرمین اور یو سیز اور این سیز کے چیئرمین حضرات، تمام کو میں پشاور ڈویژن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس چونکہ ہماری جو سٹی میٹروپولیٹن کی کابینہ منتخب ہوئی ہے پشاور میں، یہ کافی عرصے بعد سٹی کی جو کیبنٹ تھی تقریباً 25-30 سال سے چلی آ رہی تھی، وہ کافی عرصے سے تنظیم جو ہے تو تحلیل ہوئی انشاءاللہ، ان کی قربانی ہے پارٹی کے لیے۔ نوزدانه مشر عمر خطاب صدر شوی دی او زما د امیر رو یا فضل رحیم جی سے یا چې کوم دی مطلب زموږ د کابینې بل کوم مرګري سک شو، مطلب د فټک شو یا مطلب نور مرګري داسي موجوده موږ سره ناشتي. زه دې ته دا خبر ما په اورس په نمبر اجلاس کې وکړل، شر عمر خطاب صدر نه تاسو صدران وي همیشه لپاره په خپل پارټي کې چې کوم دی د پټو شپ د دور نه والا یو اختلافات په هر پارټي کې وي، خو زموږ چې کوم مرګري خفدي یا ناراض دي که تاسو په میډیا باندې ګورئ یا په سوشل میډیا باندې پر اسکا الحمدلله مخالفت کوي، موږ سره څوک نه او کله شام مخالفت یا پارټي نه خپي یا ناراض ان شاء الله موږ به بیل سړي له کوړته زو او ان شاء الله هر سړی برزا کو موږ په ټول په یو بیش کیږو. مخالفت به ان شاء الله د یو قسم نه کو، موږ به چې کوم دی ټول یو موټی کیږو، په یو لار باندې بزو. د پاکستان پیپل پارټي یو داسې منشور دی الحمدلله چې د همیشه لپاره د غریب سړي لپاره आवाज اوچت کړی دی او د الله په فضل او په کرم سره 130 ان سی دي. نن نه بعد ان شاء الله موږ تنظیمینو شروع کوو، په هر پی کې په هر ان سی کې بغرزو او د الله په فضل او په کرم سره را روان بلدیاتو الیکشن چې کوم دی د الله په فضل او په کرم سره د مشرانو په دعا سره 130 ان سی به ان شاء الله چې موږ دا پوره ګټو د الله په فضل او په کرم سره. زه ورکر سره د هر سړي کور ته ومزم الحمدلله چې ما ته کوم ورځ نوټیفیکیشن شوی صدارت راته ملاو شوی دی، ما سره مختلف پارټي چې کوم دی پر رابطو کې دي، کاغه عوامي نشل پارټي دا، کاغه پی ټی آی دا، کاغه مسلم لیگ نون دی، کاغه مولانا سے پارټي دا، کاغه جماعت اسلامي دا، ما سره باقاعده پر رابطو کې شمولیت ته تیار دي ان شاء الله. دا زړه په پلان دا موږ د قابل قدر دي ان شاء الله. نوې نوې شریعه پر روان په پروګرام کې ګوري د الله په فضل او کرم سره او بقایا چې کوم دی په 27 تاریخ باندې د بي بي برسي دا هغه لپاره موږ ان شاء الله یو شادي حال بوکینګ کوو په پېښور سیټي کې، یو غټ شادي حال وګورو او ان شاء الله د الله په فضل او کرم سره باقي کې په زرونو تعداد سره موږ سره د دازل په دې برسي کې خلک ان شاء الله غټ خیرات هم پکې کوو. و چې بي بي سي بي بي چې کوم دی پټي لپاره قرباني ورکړه په زنانه ذات باندې چې کوم دی نه په اسلام کې ډشټا نه پکې په انکو کې ډشټا نه پکې په پښتو کې ډشټا، هغه زموږ د ملک لپاره دي غریب عوام لپاره ځان قربان کړی دی، هغه لپاره ان شاء الله داسې برسي کوو چې په تاریخ کې نشي د الله په فضل او په 5 جنوري کې چې کوم دی موږ د گورنر سره ډېر شکرګزاري همیشه لپاره داسې گورنر موږ لپاره پکاره د کوم چې فیصل کریم ګوندی راغله د هر سړي لپاره یاره الله مې غاړه مندي چې ځکه لم گورنر هاوس ته لاړ شم د دلاري کوڅو د غریب خلک پکې ګورم په گورنر هاوس کې ناسي، هر سړي ته ګټونه کولاو دي، هغه دا وایي چې په 5 جنوري باندې کوم دی بلاول دلته راځي او په 5 تاریخ باندې با بلاول به راځي ان شاء الله موږ چیرمن صاحب په 5 جنوري باندې او د بټو صاحب سالګرا به کوم دی ان شاء الله موږ په گورنر هاوس کې مناو او ان شاء الله په ګڼ تعداد سره ټول مرګرو ته ان شاء الله زه به کارټونه جوړوم او د هغه کارت مطابق به کوم دی ان شاء الله په ټول ډیسټریکټ پېښور کې به کارټونه ورکوم د الله یو ورکر باندې اعتماد وکړو او ان شاء الله دا اعتماد به موږ برقرار ساتو او ان شاء الله دا دغه به مخکې به د الله په فضل او کرم سره. جی بالکل د پیپل پارټي میټروپولیټن زیر اهتمام دلته یو غټه پریس کانفرنس شو د میټروپولیټن صدر حاجی عمر خطاب موږ سره موجود دی. هغه په پریس کانفرنس کې ډېری غټ دعوی وکړل د اسم جاوید صاحب دی او مطلب چې کوم دی امیر خان دی او فضل رحیم جی صاحب دی، سارګل جی صاحب دی، د نواب خان لاله دی، مطلب موږ د کوم کابینټ چې جوړ الحمدلله دا ډېر قابل کابینټ دی او بل تکړه دی الحمدلله ټول اکټیو خلک موږ سره رال. نو زه دا وایم کنه چې دا روان وخت خبره چې کوم تاسو وختي ما په پریس کانفرنس کې وکړل کنه نو ان شاء الله دا به موږ برپور خپل لغت مرسو او بل دا چې روان وخت نه دی، روان وخت دا د نوجوانانو دی، موږ د سنت دغه چې ټیمونه موږ سب موږ ټول ځان نوجوانان له الله په سره وایي چې موږ لیډر چې کوم دی نوجوان دی او موږ بخلو نوجوانان د الله په سره. تاسو صدارت میلاو شو پیپل پارټي هغه خلکو ته چې کم خاموش ناسو سوجنا یا خپو هغه د وسه پیغام یاره دا ناراض خلک چې کوم دي کنه دا خو نن غالبا ډیر مو د مخکې ناراض دي. دغه هغه 25 سال نه صدر دی او 25 سال کې چې اوس هغه کوزيږي نو مطلب اخر عمر دې موږ سینګر دې موږ مشه دې دا خلاف خبره نه کوم اره پارټي پر قرباني نه دي خو بهر حال دا سیده کنه چې لکه اوس چې زنه کوزيږم دې څنګه او زه تاسو ولې سم مشوره ورکوي چې مخکې لاړ زه دا مشوره ورکوم چې صوبې ته لاړ شي او صوبې کې کینی او بل دا صوبې کې مطلب په غټ ودو باندې ولا غټ ودو ولا ورکی ځکه چې مطلب پارټي کې وخت کې په بلې خو دې په خانه په بلې روان دي بالکل قابل قدر دي قابل احترام دي موږ لپاره الحمدلله چې بس هغه مخالفت موږ بالکل نشو کولای ځکه چې موږ ډېر سینیئر دي. خف خلک یکدم اصل کې پخلاکون
دا ممکن نه کنه نو هغه لپاره چې موږ سره ټایم شته موږ په خلا کوو دا ټول ان شاء الله ته به ګوري چې بل ځل موږ پرس کانفرنس نه ټول خپل خلک به موږ سره ان شاء ان شاء الله اګه تاسو د سپلین کړی هغه به مخکې په ډیویژن کې په صوبه کې په مرکز کې عہدے ورکوي کنه سب اوسه ځکه چې هغه عہدے له وجنه خپل هغه ګوره هم د پاټه خلک دي ایم پاټه لپاره خپل یو قربانه یو وخت ورکړي او بل مونږه د هغه په داسې خفګان باندې مونږ خوشاله یو چې پارټي نه ده په پاټه کې دنه جام کوي ان شاء الله ان قریب تاسو ګورئ ټول به مونږ سره خیر ورکر سره منډه وکړي د ورکر د عزت خیال وساتئ اوس کو وګوره دا الله دې گورنر صاحب لا ډیر عمر ورکی په وړه خبره چې زه ورته میسج وکم پوره کابینه گورنر هاوس سماره سولي چې کله به یو چن کسان دي زمونږ په پارټي کې هغه چرته په عہده باندې فایز ول هغه به څوک بره نه بوتل هغه به صرف تدې پر استعمالو یو لکشل کسان ترا ولا لشل دا پارٹی میٹروپولیٹن سٹی جو بنی ہے پہلے ہم ان کے مشہور یہ پریس کانفرنس اس کے لیے تھی کہ ہم اس قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان تمام قائدین یا ان ورکروں کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور آج عمر خطاب کی صورت میں ہمیں ایک نیا صدر مل گیا ہے شرمینه مدد کی کاچی د پیپل پارټي صدر یم او موږ د پریس کانفرنس دې لپاره کړی دی چې د خپل صوبایي قایدونو شکریا ادا کوم چې دا نوې سیستم یې راوکړو میټروپولیټن دا تنظیم جوړ شو او ان شاء الله دا خلک به تاسو ګورئ په سلونو خلک موږ د پریس کانفرنس هم راغل او ان شاء الله دا پارټي به د تیر تنظیم نه ان شاء الله زیاته ښه کیږي چې حاجی عمر خطاب صاحب هم مصباح الدین صاحب چې کوم د پېښور ډیویژن صدر دی هغه ټول دا وی چې په پارټي کې دننه کوم اختلافات وي د جمهوریت حسن نه د پیپل پارټي یو جمهوریت پارټي دا ځکه هر سړی ته پکې د आवाज ورکولو د خپل حق ته تپوس کولو یو وته حق اصل له د سې په نور پارټو کې موږ نه دي کتلې چې خلک راوچت شي او هغه وایي چې تا دا فیصله غلطه کړې ده یا په دې خبره باندې نظر ثاني وکړي هغه موږ ته په درونه نظر باندې ګورو چې دا کم نور زموږ مرګري دي او هغه دا کم احتجاجونه کوي دا د جمهوریت حسن دی او ډیر زر به تاسو ګورئ چې بل پیره موږ پریس کانفرنس کوو یا زموږ سره ایونت وي نو موږ باغی رضا کړی وي او هغه لپاره زموږ دا پلان دی چې هغه موږ په ډیویژن کې یا په صوبه کې یا په مرکز کې ایجنټ کو عہدے ورکو ځکه چې هغه قربانیان هم ډېرې دي او عمر هم ډېر زیات دی او هغه د ډیویژن او د صوبې او د مرکز لیول خلک دي